زه تاسو ته دا خبره کوم اور خاص طور باندې د نوجوانانو ته چې نن سبا سوشل میډیا انفلوئنسر دا خبره کوي چې دا علما اکرام مفتیانان اعظام اور دا د تبلیغ والا یا اسلام سره چې کوم تعلق لرونکي خلق دی دوی تاسو ته اسلام صحیح نه خي غلط خي اور د هغې مثال دا ورکوي چې دوی وایي چې پیسې مه ګټئ پیسو نه ځان لرې ساتئ. حقیقت دا دی چې علماو دا خبره نه ده کړې. ها که څوک دا خبره کی دا د هغوی کم علمي کیدی شي او لیک آف نالج کیدی شي. خپلو ضروریاتو لپاره پیسه ګټل او د ضرورتمندو ضروریات پوره کولو لپاره پیسه ګټل عین اسلام دی. علما دا خبره ضرور کوي چې د پیسو پسې لیونی کېدل نه دي پکار چې خپلې ټولې ذمهداریانې پرېږدې د خلکو د حقوقو خیال نه ساتې حلال اور حرام نه پیژنې رده شپه دې ورپسې یو کړي دا خبره ټیک نه ده. خو خپلو ضروریاتو لپاره او خپل د اهل و عیال ضروریاتو لپاره پیسې ګټل عین اسلام دی. څنګه مثال سره درته ویم عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام اصحابو کې یو صحابي دی مالدار صحابي دی خو په زړه کې د مال محبت نشته. همیشه خپل مال په غرباو په یتیمانو او په کونډو باندې خرچه کړی دی. دی چې کله مدینې ته راغی د وکتله چې مدینې کې خلقو ته د اوبو کمې دي اور هلته صرف یو کوې و چې خلکو به ترنه اوبه استعمالولې هغه هم د یو یهودي کوې و هغه به اوبه خلکو له اسې نه ورکولې بلکې اوبه به یې په خلکو باندې خرڅولې. عثمان غني رضی الله عنه هغه ته وویل چې دا کوې ما باندې خرڅ کا چې زه خلکو له اسې اوبه ورکم. هغه وی نه دا خو زما یوازې ذریعه ده د پیسو ګټلو زه در باندې نه خرڅوم. عثمان غني رضی الله عنه ورته آفر وکړ چې زه دره د ټول کوې پیسې راکوم ته ماله نیمه حصه کوې راکا. په دې خبرې باندې هغه راضي شو. عثمان غني رضی الله عنه ترنه نیم کوې واغسته اور خلکو ته اعلان وکړ چې په کوم ورځ باندې زما د اوبو نمبر وي هر څوک اوبه بغیر د قیمته بالکل مفت استعمالولی شي چاہے هغه مسلمان دی اور که هغه کافر دی. وروستو بیا یهودي راغی اور هغه کوې په عثمان غني رضی الله عنه باندې فرض کړ چې زما په لمبر خو څوک اوبو له نه راځي ځکه چې یهودي به اوبه خرڅولې عثمان غني رضی الله عنه به خلکو ته مفت ورکولې. د عثمان غني رضی الله تعالی عنه واقعا نه موږ ته څه پته ولګېدله موږ ته دا پته ولګېدله چې پیسې جوړول پراپرټیز جوړول دغه رنګې بینک بیلنس جوړول څه بده خبره نه ده خو شرط دا دی چې په دې پوهئ چې آیا دا پیسې به استعمالئ څنګه. الله تعالی دې موږ له په دې باندې پوه کړي.